الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. دموی دتمنی اللہ رب العزت قرآن پاک عظیم کی توبش اللہ فرمائلی دی چی کل اے پیغمبر ویتویا ان کنتم تحبون اللہ کچری تسی محبت کول غڑی دے اللہ سرا فاتبعونی تسی دے موتبدری وکی یحببکم اللہ اللہ پاک پی تو سرا محبت وکو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ او بخشی تسے گناہینا واللہ غفور الرحیم اللہ پاک بخشین قیدہ او مہربان ذاتا. اللہ رب العزت نبی علیہ السلام تا فرمائی کہ پیغمبران دا خپل امت تا دا خبر وکا کچری دای مسر محبت کول غوڑی چې میج دے اللہ سر محبت وکی نو پیغمبر دی امت تا دا خبر وکا چې تسی دی موتبدری وکی یعنی دی مو پا خبر بندی مو پا سنت طریقہ بندی تسی دیمو پلیار بندی لور شئی دیمو تبدوری وکی یحببکم اللہ اللہ پاک پی تو سر محبات وکو اللہ وی کہ دے دی سر محبات وکا خود پیغمبر علیہ السلام تبدوری اللہ وشالی دو کہ پیغمبر دعوی تاویا کہ دیمو پلیار لور شئی امو اطاعت وکی دے مویدت من دے پیغمبر علیہ السلام تبدوری آپ دعا قسم دو یعنی میز آغا تبدوری دے پیغمبر علیہ السلام کرائی شی خود دعا سورتینا دی چاگا دعا سورتینا میش پزانے شروع لی میج بھی دے پیغمبر علیہ السلام دے تبدوری ولا جڑشی چیتا یو دے پیغمبر علیہ السلام تبدوری کے دو دے پیغمبر پا حدیث سے دو بیاد مویدت من یو دے پیغمبر احادیث دی یو دے پیغمبر علیہ السلام سنت دی حدیث یہی دیتا کہ پیغمبر علیہ السلام سا خبر بیان کری ہوئی ایتا حدیث یہی اور دے پیغمبر علیہ السلام پا دنیا سے سا طریقہ کری ہوئی سا عادات یہ کری ہوئی ایتا سنت یہی نو نبی علیہ السلام طریقے پا سنت شیوی کاغا پا حدیث شیوی
دا میش په ځان شروع علی نو میش به د پیغمبر سره محبت شي او د الله سره ما محبت جوړ شي د موعدت منی میج آیا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طریقې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت او عادت میش په ځون شروع واستری دي کنه دي واستری د موعدت منی کله چې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طریقې سړی په ځون شروع ولي بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابی دا حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا قیل ومن ابا یا رسول اللہ قال ومن اطاعنی فقد دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمائی کل امتی يدخلون الجنہ اے مو بدہار امتی جنت تب داخلی جی جنت تب خام خادم امت ولوی جنت تب سی و الا من ابا مگر آغا سے چچ انکار کڑی وی اب جنت نہیں سی بیان صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا په داغه مقام باندې پښتنه کو ومن ابا یا رسول الله اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا آبا ولا سیکتی دا انکار کړل ولا سیکتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د آبا تشریف تکو قال ومن اطاعنی فقد دخل الجنہ چې سیک د مو اطاعت کو سیک د مو خبره منی په تحقیق سره داخلي جی به جنت تا ومن عصانی سیک د مو نفرمانی کو مو اطاعت نه کو فقد ابا په تحقیق سره هغه انکار کړل وردی هيا میجا مسلمانی اے پیغمبر اطاعت کړی د کنه د کړی آیا میج نن سبو مسلمون اے پیغمبر نافرمانی میں کړی دو کنه میں دو کړی د موعدت مده نن سبو نوجوان نسل ډیر بل طرف ته رواندا دا زی ته رواندا آغا یهود نصارا آغا کافر نن د ایغه طریقې په ځون شروع ولي نن د ایغه طریقې اته خواند ور کوي او د پیغمبر خیش سنت اپریږدي اوی نه پد کیږي نن د میج نوجوان نسل دې طرف تراوندا او دریمی او میش په تبعی باندې راونی او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې سیکتی آغا او من عصانی فقط ابا سیک د مون فرمانی کو سیک د مو اطاعت نه کو آغا د انکار کړل ولدي او الله میشته په قران شي جماعت دا خبره کړی دو جماعت کی میشته دا ویلی دي ولکم فی رسول الله اسوه حسنه تو استاد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شي یوا خشلی طریقہ دو چې په پیغمبر شي موجوده دو طریقہ په دن شروع ولای آیا نن میجا طریقې په دن شي ندی وستلی نن میجو مات مل طرف ترونی نن میج عاد غیر خالق مغربی دنیا آغا میش طریقے اخبلاوی او دی پیغمبر خیش سنت می نپد کیجی او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره کړی دو اوالنا فرمایره دو من تشبه بقوم فهو منهما چې سې د کیم کوم سره مشابهات کو قیامت په ورځ باندې غي کوم سره بیا الله چغویا کچا د پیغمبر سره محباتو اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره مینا وا محبت یو اثر نائب شی پرې د پیغمبر سنت ژوند کړی دي ا سنت عادت په زون شیر واستلی دي
نو هم عزتمن کامیابی دو او کچیر میز آغا نوی کړي نو عزتمن قیامت ور زراونه دو چای وا سخت ورز دو چې کله پیغمبر علی صلوات و سلام سیره کو چې امتی امتی د خپل امت متعلق به سیره کو بیا داسې خلک چې کله ویر شي مخامخه بیا پیغمبر علیه صلوات و سلام چې کله اوویني خلک سنت طریقې پېښ موجود بھی نه وي بیا وته وی چې ته سیکی یا رسول الله دې ته امتیه مو امتی پتوش خود مو طریقہ نشتا پتوش خود مو سنت نشتا اثار نائب شی پر ہر سړی زون ته سوچ وکړو چایا دا طریقہ د پیغمبر دو کا دا طریقہ د غیر خلق دو بیا مو عزتمن آغا دکای ډیر زر غوړي چې دیتا وی چې ورسا زون تخپل امت وګړه ورسا د مو امت ولنه ورسا مو طریقې د ندی ژوند دې کړی ورسا د مو شفاعت نوریا ګرځا به وسکی میج نو دی وجه نامه عزتمنه صحابه کرام سخت مینوا د نبی علیہ الصلات والسلام سنت کی داس ژوند کړی وی داسې په ځون شروع واستلی وی کې تو بشار سی چې پیغمبر علیہ الصلات والسلام سره به صحابه نوسوي پیغمبر علیہ الصلات والسلام به خبره و تکړه دین به وتا وشالو چې شیخ په بهر نه یو سړی روغلو پیغمبر علیہ الصلات والسلام مجلس تا صحابه کرام مجلس کلی ته به شیخ بهر نه یو سړی روغلو چا به نه پیژندلو پیسے به چاته دا پتہ نه لګیدا ایکاسا به پتہ نه لګیدا چې په دا کاسونه شي پیغمبر کیم دا اے پیغمبر پیژنګری به نه شکړای وانډه صحابه کرام دې پیغمبر غوندې ځون جوړ کړایو وانډه صحابه کرام دې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقې په ځون شروع واستلی وی ایغه کاس ته به دا پتہ نه لګیدلا چې آیا په دغه شی محمد صلی الله علیه وسلم سیکتا چورو بغلو جاب وکړو من منکم محمدا پتوش محمد کیم دا بیا ول به صحابه کرام ته وشالو چې میج محمد صلی الله علیه وسلم دغه دا ته به شالو ویلی علماء لیکي چې داسې زون شکل صورت داسې پیغمبر سره جوړ کړی وي چې پیغمبر به زیره سرنګ پرېږدلا آغاز زیره به پرېږدلا ای پیغمبر برید مبارک به سرنګ داس برید په پرېږدل ای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خط سرنګ وی کپڑے سرنګ وی نوستا سرنګ وو ویلوړای سرنګ وو آغا صحابه کرام په زون شروع واستلایو ای دی وجنا پاته نه وی تر کېدل بل کاس په چروغلو چې آیا پیغمبر کیم دا پیغمبر پښتنه وکړه ورسته به ویل چې دا غیودا بیا دې ته ملي مشوا بیا کاس به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ملاو شو اول چته پته نه لګیدا میجا ننسبو نوجوان نسل دا غون شنوا او بل طرف ته د يهود نصارا خلق شنوا دلته خو میشتو بیا ماشاءالله سنه اسلام په میشتا ډیر دا کیزه لکه ته لوټ شا چې کله ته غاړي نه کیشه ته دا پته نه لګي چې دا مسلمان دا که د يهود نصارا دا عیسائی دا مسلمان دا کافر دا پته نه لګي ځکه چې مکمل سر نه بشي پره آغا ټای یا پتلون ای سب کې تو مکمل دی يهودي هوندي دا په دا سورہ چې میج الله ته ورغلی سجو بیا الله ته ور کوي خو چاته پته نه لګیدله پښتنه به وکړه چې من منکم محمدا پتوش محمد کیم دا وی ته به شلو چې محمد صلی الله علیه وسلم دغه دا باندې دې مو عزت منه کچری میج وخسی هغه د هجرت وکیا چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورسرا پیغمبر علیہ الصلات والسلام د دوا سره راوون دي هجرت په مقام باندې بیا د مدینه منوره ته کله ورسېدل نو دا غد کې مدینه خلک لوی استقبال وکړو لوی خلک و تر وتلی وی
بلکې د مدینه منورې وړې وړې ماشومې جلکۍ بچی آر وتلی وي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خوږه خوږه اشعار ویل سنه یلا داسې عجیبه الفاظ شیرینه آغا روغلی دی کتابې شي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام میشته روغلو د سوله سمش پجمای آپ میش بندر جواته شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نو سره تشبیه ورکولا ډیر خوږه خوږه اشعار بیا دې خال کې ته دا پته نه لګیدلا هجرت په ورځ باندې دا پته نه وته لګیدلا چې په دا دوا کا سونه شي محمد کیم دا ابو بکر کیم دا پته نه وته لګیدا چې کله دې نه بادا غرمه شو دیپ شو بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولګیدو بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې سیره جوړ کړه پړکای پسپو چغا کړو پړکای په ونی ولو ولې د مدینه خلک ته پته ولګی دا چې دا یو چې دا آقا دا د بلی غلام دا دا یو مالک دا د بلی خادم دا ولې پته ولګی دا چې دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې چې دا پوسیا سیره جوړ کړه دا محمد دا د لون دي چې د نوسته محمد دا دا پوس چې د لګیا دا سیره ور باندې جوړوي غرمنه بچکاوي دا ابو بکر دا ولې پته ولګی دا مدینه خلک ته دا پته نه لګیدلا چې محمد کیم دا ابو بکر کیم دا ویلې علماء لیکي چې زون یې بالکل د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې جوړ کړو نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې زیره مبارکه اینا بعد کپڑے مبارکه اسار نبشه پرې سنت یې ژوند کړی وي پاته نه وته چې کیم دا محمد او رسته پته وته ولګا چې محمد صلی الله علیه وسلم د لوندې کې د نوستا او د بل چې د سیره ور باندې جوړوي ولګیا دا چې دا آقا دا او د بلی غلام دا دا مالک دا او د بل خادم دا د مې عزتمنې دامرا طریقې په ځون شي صحابه کرام وروستلی وي خو دامرا مینه واد دې سره یو صحابي دا خد حذیفه رضی الله تعالی عنہ وی چې آغا دی ایران دی فارس بدشاہی ونی ولا مسلمانه ونی ولا بیا دا صحابي لړو چې کله لړو یره فارس د ایران ته آغا د کی دسترخوان چا ولیدا لویل ملک بدشاہیون نوستی آغا دی په وځي باندې فاروق سره کو په دسترخوان باندې حذیفه رضی الله تعالی عنہ نقشان اولیدلو چې کله اولیدلو مسله د شریعت دعدو چې سړی نقشان اولیږي کا پکېږي کا بهار وي روده خلی صفا ده کو اینا بده وده خوري دا سنت طریقه دو وی چې آغا صحابي ولګېدلو آغا قشان یې روخستو وی خوړلو چې کله وی خوړلو حال کې بدشیونه وکتلو د سر نجدي صحابي کې نوسو ملګری وسراو ای وی توویل سوی تویای کیو حذیفه رضی الله تعالی عنہ د دې سو وکړل بیا ادبی دی وکړه شان د پرېږدلې وی دی وای مزکه نه درو خوستو د سرخان در چکړو چې دا دې سو وکړل قسم بیا ادبی دی وکړه دا صحابي سوی تویای چې د شا مده باندې وکړل دا می بیا ادبی وکړه آترکو سنت حبیبی لهؤلاء الحمقا سویتوی د صحابی کې نا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خیش سنتی د مو خیش نبی سنتی مزکه ته پریوتل ز دې کا مقل دی وجنا ز اخشان پرېږدا مو بات ندی کړي مو به ادبی ندو کړي اے مو د پیغمبر دا حدیث تا اے مو په باندې عمل کړی دی پیغمبر خیش سنتی زه سرنګ پرېږدا اے د خلق د خماقا د وجنا د احمق د وجنا چې دا کمقل دی د وجنا ز داس وکم اے پیغمبر سنت پرېږدا د مې تکمنه سنت دم را خیالي ستلای دا
کنی یک شانو میز آیا دا سنت صحابه کرام دامرا مینا واده پیغمبر سنت سرا و میز اگه سنت سرا مینا نشتا اول مو بیا بل چې میز جماعت ته ننوځي ای پیغمبر دا سنت دی چې په شیب شان نوځه او دعا او یا دا بل سنت اللهم افتح لي ابواب رحمتک دا سنت په جماعت کې کښینی دینا بعد المین دې بدات وکا بیا چې کله وځي په غصب شابون دی وځه اللهم انی اسالک من فضلک دا دعا ویا چې کله لټین ته ننوځي اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دا دعا ویا چې کله وځي په شیب شاروزا او انا بدا الحمدلله غفرانک الحمد لله الذي اذهب عن الاذى وعفاني هدا غون سنت دي چې کله میشتو سملی دا سنت طریقہ دو چې میز اللهم باسمک اموت واحیا دا دعا وی چې کله خیب نار چگیږي الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور کله بزور باندې دریمی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد سلورم کلمه ویا دا د پیغمبر سره مینه اظهار ده دا د پیغمبر سنت او حدیث شریف شرطی چې کله آخری وخت شي سنت حال کې نه پوتی شي هغه سنت خلق نیکو تو وکړل اسل شهیدون اجر پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام اسل شهیدون اجر امی سړی هار یو سړی دا سوچ وکي چې آیا مو د پیغمبر سنت سم راخپل کړی وي سار نه شي پیر په وجود شي اینا بهار کا پلیار شي کا پکیر شي کا دې صحابه کرام مینا وا چې دا خوشان ولې خوشان چګوي چې نه دا پیغمبر سنت دې وا خلک دی وجن ز پرېږدا دا سه کله کله پروګرامینه وی بیا کله کله شرکت په شو کی بیا د کله کسا یو کاز دی ټیپي ولا نه بغیر دی ټیپي وان بیا د په دا فخر کا چې الحمدلله چې مو دستور مبارک کې د پیغمبر سنت دی بهترین سنت دی مو په ساری دیني دی په سار په دا مونږ فخر په چار دا په داشتم شي دانا چې تو وی چانه دای سر تیر سر دی تا سر تیر سر شه دی دا شیونه استعمال کړی دي د يهود نصارا سره مشابهت کړي تا مشابهت وکا نه ته مخالفت وکا ته پیغمبر سنت آغا ته ورکا یو محدث تر شوی دا امام ابو داود رحمت الله علیه دا تفسیر غا یو د حدیث کتاب دا په داخلي دوره ش عالمونی ویایي آغا ابو داود شریفه دیغه امام دا او دا دس امام ته شوی دا ټول عمر یې حدیث پیغمبر علیه الصلاۃ والحدیث ټول عمر 24 غنټه دا ټول عمر دیغه طلبونه ته پخپل باندې په تحقیق باندې منډه اطراف دا لګیا کړی ټول عمر د حدیث درس کړی دا شپه یا ورځ یا ادکه د علمونه خیب صدا دا عبادت تا شپه یا ورځ یا دا په حدیث باندې لګیاو به دې متعلق دریمی چې دا وی چې یو ورته دریوبه په کینارا هغه څنګه راون وو چې په کشتۍ شه غټه کشتۍ وا پاغه شي یو کاس ولیدلو چې ترنجا وکړو او چې کشتۍ شه دی وکټلو چې هغه سار بهار وبسلو ترنجا وکړو امام ابو داود رحمت الله چې کله ولیدلو چې د کاس ترنجای وکړو الحمدلله ویل داري کې بل وړي کشتۍ ته وی چې کشتۍ ولا ته روشا ا کشتۍ ولا وراغلو وی ته کو دا چې اغه کشتۍ وینه آغا وی چې هغه ته منصری په وړي چې مو یې سه آنے جانے خالی کشتۍ په رسا ورته جام بیار سم بیا مې وروړي ای وی ته چې درې درهم به روکاوي و چې هغه تو صحیح دو امام ابو داود رحمت الله علیه وی چې کشتۍ ته ورچک شو پیسې ور کړې اغه نه بعد ورغلو اغاټه کشتۍ چې کیما وا د کتابیر وړي دو په د سنت پر خبره کا اغه محدث ټول عمر حدیث سره تیر کړیو پیغمبر د حدیث د خلا د جبه پته وته لګیدله چې پیغمبر خو ځه حدیث ته مشته نه پته لګي
وی چې کشتۍ ته ورچک شو چې کله ورچک شو وی چې وی ته ویایي کسونه ته چې په تو شي کیم یو کس ترنجای وکړو ا کشتۍ ولا وی ته ویایي چې چا وکړو اخري وی ته چې مو وکړو دا ویراغلو وی ته ویایي چې يرحمک الله جواب یې ورکړو چې کله دا جواب یې ورکړو وی چې غیبی اوز وشو غیبی چا سری دل نه چا څه کتلی نه وي غیب نه یو اوز وشو په کشتۍ شي چې امام ابو داود رحمت الله علیه په 3 روپۍ د جنت من د کړه الله جنت دیر کړو ټول مری حدیث درس کړی دا ایو ور زره نه تر غلای په دا یو سنت په دا وړي کې ژوند دی کول باندې چې الله په 3 روپۍ باندې تو ته جنت دیر کړو اسه مې عزت منه کشتۍ ولا وسه ویلی وای چې آ یا چې دا جنت مې ځا غټلای وای وچې هغه نه بادا چې دا غا وکړلو ا کشتۍ ولا ډېر عجیبه چې دا اوز آ یا چې دا مې داس کړی وای دا س په مسله دا غو چې کله سیک ترنجای وکړو نو په یو مجلس شنو سو لکه میشت په یو مجلس یې کنه میشت باندې هغه کاس وی چې الحمدلله په میش باندې سنت نه دی واجب دی جواب ورکوي الله به پښتنه درنه کو واجب دی چې يرحمک الله به وتوي او کچې دغه مجلس سړی هغه الحمدلله نو ویل تب یا وچ په کما وتوي چې يرحمک الله دا پته مونږ ویل نشتا او کچې دا کې مجلس مزن نوسیا بل نوستا عقیده کې پلیار شي وسړي ترنجای وکړو بیا په تو باندې سغه نشتا ما جواب ورکوا خیر دا کچره په یو مجلس شوی یو ورته ترنجای وکړو الحمدلله ویل په تو باندې یو ورته ویل واجب دي خامخابه ورکه چې ویری نه کې ګننګوري سنت نه واجب دي فرض او د سنت په مابین شي دا درجاتو فرض ته رسیږي حکم یې وچ بیا چې درام مر وکړو درام مر با جواب ورکوي چې سلوارام مر وکړو به جواب ما ورکوا په درې باندې جواب دا الحمدلله ویلی وی شي ټیمپو ته دا ویلی وی دا زکه وی چې الله پاک د انسان سوي دا غترنجای لونای نکو علما لیکي چې لونای نکو وی دا ریخ سړی کو چې الله پاک دا پر ریخ سړی باندې وکو الله دې مخلوص کو چې د انسان ریخ دا ذبی مرنیا الحمدلله یاله تو شکریا دا کوم چې رہیا او بل اینا بعدا په دا ټیم باندې د انسان مقصد د کیفیت بدل شي چې ترنجای کې بدل شکل صورت پیځ خلا غون سره گاډ ور شي بیا دی وجنه ته چې کله دا وکي الحمدلله چې یا الله الحمدلله چې مو مخ ته ریخړو قدم مخ میټول مرداس وای یو د ترنجای وکاو دا حالات شي مې کو وی دي انا تشتی به شکرې پر دا وکا او بل دریم علماء لیکلي دي چې د دې پر اکا چې د انسان په دماغ باندې پہلے شے فضول رتبات وی گاند وی آج تکلا وکه زکه مسله دغه د جکلا ترنجای کې لوسوان سے یاد تشتا پړکای وی تشي پاغه شي چې انسان د وجود نه دا شای بهر او وزي خارجي جی چې ته دا وک الحمدلله تو شکریا دا کوم یاله چې منه خدا گاند وتلو بیا دا ویل دا په سنت طریقہ دو خو جواب ورکول یې واجب دي خامخابه ورکوي کسه دا امام ابو داود وو په کشتۍ شوی اغلو کریا و په کریا کشتۍ ونی ولا پاغه واخ 3 درهم باندې اغه زره الله په وکړو غیبی او نو 4 دا د عزت مره سر نه بشه پره چې سمره سنت دي د پیغمبر می جو مانی ویلې الله قران شوی کول اے پیغمبر او تو یا ان کنتم تحبون الله کچره تو سم محبت کول غړی الله سرا فتبعونی نو اے پیغمبر او تو یا د امت چې د متبدری وکای امو په نقش قدم باندې لوړ شي امو په سنت باندې عمل وکای یو حبیبکم الله الله پاک په تو سره محبت وکړو ويغفر لكم ذنوبكم او ببخشي تو سے گناہینا الله وی چې گناہینا بعد تو استو بخشا والله غفور رحیم الله پاک بخشین کوي میرا بندا الله تعالی مستقل خبر مد متفق نصیب یا الله حضرت مجمع سے چا قسم حاجات یا پیرا کی مشکلات یا الله خدا پاک په خوشی بنده بدل کې یا الله مشته د سنت خوشی زندگی مشته نصیب کې او پیرا دین مند یا الله مشته عمل توفیق نصیب کې یا الله ته مش په حال مند یا الله رحم کې یا الله خدا پاک ننسبو خدا پاک د هر قسم فتنه نه د فساد نه خدا مج وسوتی یا الله ظالمون ظلم نه مج وسوتی یا الله په خپل ظالمون ما کې او یا الله ته مج نرودي شي او د مش په حال رحم لله رب العالمین